یو قسم خاندل په مانځه کې داسې دی چې هغې سره په مونځ باندې څه اثر نه غورځېږي. دویم قسم خاندل په مانځه کې داسې دی چې هغې سره مونځ ماتېږي باقاعده. دریم قسم خاندل په مانځه کې داسې دی چې هغې سره مونځ هم ماتېږي او اودس هم ماتېږي. دا ضروري مسله را سره په دې ننني کلیپ کې وپېژنئ او ځان پې پوهه کوئ. ګوره جي اول قسم خاندل په مانځه کې چې په مونځ باندې اثر نه غورځوي نو هغه تبسم دی. انسان له خندا ورله او د صرف تبسم کو په شونډو کې مسکی شو نو په دې سره په مانځه باندې څه اثر نه غورځېږي. دویم قسم هغه خندل دی چې دی کله وخاندي نو په هغې سره مونځ ماتېږي. نو دا هغه خندا ده چې کله د په خندا کنټرول ونشي او د خولې نه اواز وځي. دا خندا واورېدلی شي. د ده په خوا کې که کس ولاړي هغې هم اوري یا دی په خپله واوري خو د خولې نه اواز وځي نو په دې سره د ده مونځ مات شو. دی به دا مونځ دوباره کوي. ټیک شوله. دریم قسم خندا هغه ده چې دی په مانځه کې په زوره وخاندي، په ټک ټک وخاندي، قهقهه ولګوي نو د حدیث مبارک مطابق د دې بنده مونځ هم مات شو، د ده اودس هم مات شو. دی به دوباره ځي چارندم به کوي او بیا به راځي دا مونځ به دوباره کوي. دا مسله خو ختمه شوه. دغه شان په مانځه کې کتل هم په یو څو قسمه دي. یو په مونځ کې هغه کتل دي چې هغې سره باقاعده مونځ ماتېږي. دویم قسم په مانځه کې هغه کتل دي چې هغې سره مونځ مکروه تحریمي ګرځي چې ډېر غټ نقصان او کمی په مانځه کې راځي. دریم قسم کتل په مانځه کې داسې دي چې هغه په مونځ باندې څه اثر نه غورځوي. نو دا کم دي؟ نو ګوره جي اول نمبر هغه کتل دي چې انسان په مانځه کې داسې وګوري نو د قبلې نه د خپله سینه هم تاو کي. داسې د قبلې نه خپله سینه دا بل طرف ته تاو کي او داسې وګوري نو په دې سره باقاعده د مونځ شو مات شو، مونځ یې فاسد وګرځېد او دا مونځ به دوباره څه کوي؟ د سر نه کوي. دویم قسم کتل په مانځه کې داسې دي چې هغې سره مونځ مکروه تحریمي ګرځي. هغه داسې دي لکه د بعضې انسان عادت ګرځېدلی په مانځه کې داسې بره چت طرف ته او اسمان طرف ته ګوري، یا چې د رکو نه کله سر روچت کړي نو په مونځ کې داسې بره وګوري، یا د کتلو سره دا سر د سیخي طرف ته تاو کي او یا یې ګس طرف ته تاو کي. نو که دا د شرعي عذر د وجې نه یا څه خطره ده یا څه نقصان مخصوصی، نو که د شرعي عذر د وجې نه خو په دې سره بیا مونځ مکروه کیږي نه. او که بغیر د عذر نه چا داسې وکړه یا دا عادت جوړ شوی چې په مانځه کې بره ګوري یا یو خوا بل خوا ګوري مخ ورسره تاوی نو په دې سره مونځ مکروه تحریمي ګرځي. په مونځ کې ډېر غټ نقصان او غټ کمی پکې راغی. دریم قسم کتل هغه دی چې په هغې سره په مانځه څه اثر نه غورځېږي خو بهتر دغه عمل نه دی. هغه دا دی چې انسان په مونځ باندې ولاړ دی نو دی په مانځه کې د سترګو په دې ګوټونو کې داسې یو طرف ته او بل طرف ته ګوري. نو دا که د عذر د وجې نه یو طرف ته بل طرف ته د سترګو په دې ګوټونو کې وګوري خو بیا خو هیڅ خبره نشته. او که بغیر د عذر نه داسې کوي نو په مانځه څه اثر نه غورځېږي خو دا عمل د ده دپاره بهتر نه دی. پکار ده چې دی مونځ ته ولاړ دی نو چې دی د سجدې په ځای باندې څه وساتي؟ خپل نظر وساتي. دا یو څو ډېرې ضروري مسلې دي چې عام طور په مونځ کې خلکو ته پیښیږي نو په خپل هم زده کوي او د ځان دپاره صدقه جاریه وګرځوئ، نورو مسلمانانو ته هم ورسوئ. وصلی الله علی النبی